چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د سیرت اهمیت هغه سره د قرآن کریم آیاتونه مبارکه او د علماء اقوال هغه ذکر شیو او احادیث پس ذکر شیو. شیخ الاسلام ابن قیم رحمه الله چې دا د اتمی صدی عالم دی هغه یو کتاب دی په سیرت باندې زاد المعاد هغه یو ځای کې لیکلی چې د سیرت علم حاصلول دا فرض دی په مسلمان باندې. وجه دا ده چې د دواړو جهانونو سعادت په دې کې دی چې نبی صلی الله علیه وسلم د انسانانو د پاره دنیا ته کوم رهنمایي او هدایت راوړی دی، نو د انسان د سعادت په هغې باندې بنا دی. وګوره چې یو سړی د نبی علیه السلام د راوړل شوي شریعت او هدایت باندې روان نه وي، نو هغه په دنیا او په آخرت دواړو کې کامیابی حاصلولی نشي. هر انسان وګوري دنیا کې د خپل سعادت طلبګار دی چې کامیاب شي، خپل خیرخواهی غواړي، خپل نجات غواړي. خوای د رسول الله صلی الله علیه وسلم پر راوړل شوی شریعت او هدایت او سیرت د نبی علیه الصلاۃ والسلام چې څومره معمولات او امور دي د زندګۍ، نو دا په هغې باندې موقوف دي او د مسلمان په دې مکلف دی او پابند دی چې سیرت ازده کي، چې دا ضرورت دی او ضروری دی د مسلمان د پاره او لازمه ده. نو دغه یو څو خبرې د سیرت اهمیت و. اوس د سیرت معنی څه ده؟ د سیرت معنی څه ده او سیرت څه ته وایي؟ نو دا علماو اکثر خلکو کتابونو کې لیکلی دي. د سیرت بعضی کتابونو هغه لیکلی دي لکه سیرت د مفتی ایاز درانی صاحب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تناصر میں ریاست مدینہ کا قیام اور نظام. د هغې په ابتدا کې یو عنوان متعین کړی دی، تعارف سیرت. د سیرت تعارف، نو باغی کې بیا د سیرت معنی لیکله او اقسام لیکلی او د سیرت ضرورت د هغې تذکره کړې ده. خو لنډه خبره کو چې سیرت څه ته وایي. په لنډو الفاظو کې سیرت چلن او رفتار ته وایي. یو سړی چیزی دی رفتار ته ویل کېږي، یا طریقه کار ته، انداز ته، او په دې کې یو ډیر لوی وسعت پروت دی. او په عربی کې د سیرت معنی د طرز زندگی یا د زندګۍ د تیرولو اسلوب دی د سیرت وی. انګلیش کې تعبیر کېدی شي په لایف سټایل باندې، د زندګۍ سټایل دی د سیرت ویل کېږي. لیکن دا خو د سیرت عامه معنی ده. اوس د سیرت دا لفظ بدا د نبی صلی الله علیه وسلم پوری خاص وي. اوس چې چرته هم که هر ځای د مسلمان وي زبان وي، د انګریز وي، د غیر مسلم وي، چرته لفظ د سیرت واخلي نو مراد بتی د نبی علیه الصلاۃ والسلام سیرت. ځکه د دې وجې نه شاه عبدالعزیز رحمه الله د شاه ولی الله زوی و، هغه یو کتاب دی عجاله نافعه، هغې کې لیکلی چې دا سیرت صرف د نبی علیه الصلاۃ والسلام پسې خاص دی.
د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره خاص دی. بس وز د سیرت د نبی علیہ الصلوۃ والسلام وجود د صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین د نبی علیہ الصلوۃ والسلام اهل و عیال د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د پیدائش نه تر واخله در وفات پورې پورا دا ټول حالات احوال د سیرت وای. دا بس سیرت د نبی علیہ الصلوۃ والسلام ژوند او زندګۍ ته وای، یا د هغې په نورو الفاظو کې تعبیر کول لکه رول ماډل چې ورته وای. یقیناً چې د مسلمانانو د پاره د نبی صلی الله علیه وسلم نه علاوه بل څوک رول ماډل نشته. رول ماډل بس دا سیرت د نبی علیہ السلام. کمن خپل ژوند خپل زندگی تیرو خپل ژوند برابرو دا به د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په طریقه برابرو، دا به د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په سیرت باندې برابرو. دغه ته به دا زمونږ ساو د پاره سره رول ماډل دی. د دین علاوه د بل چا سیرت د بل چا په طرز باندې د بل چا په سوچ باندې خپل زندگی برابرول دا د انسان نه کامیابی ذریعہ نه ده، بلکې دا د انسان د تباہی ذریعہ او لاره ده. البته وس دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا سیرت وس څه شی دی، نو دا دومره اوږده وسیع موضوع ده چې د انسانانو عمرونو به ختم شي خو د دې سر به معلوم نشي. نو په لنډو الفاظو کې چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د زندګۍ طرز او طریقه او په قرآن باندې عمل دا د نبی علیہ السلام سیرت دی. د دې وجې نه د ام المؤمنین د عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها نه چا تپوس کړو چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام اخلاق سو، نو ام المؤمنین عایشه رضی الله تعالی عنها ورته فرمایل وکانه خلقه القرآن، چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام خلق هغه قرآن، اخلاق هغه قرآن. قرآن چې سهم ویلی دي هغه د نبی علیہ السلام زندگی ده، او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه زندگی دا د قرآن وینا ده. گویا کې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د سیرت اول ماخذ اول بنیاد قرآن دی. دا په منځ کې اضافي خبره، او بیا دویم هغه احادیث دي، او دریم نمبر کې هغه بیا مستند تاریخ دی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام. خدا الله رب العزت دا یو لوی عجیب احسان دی په دې انسانیت باندې چې د انسان د هدایت د پاره قرآن راولېږو. او که تاسو او موږ وګورو دا قرآن یو نظری شی دی، یعنی داسې یو تیوري ده. که موږ او تاسو خیال وکړو لږ سوچ وکړو الګا داسې بکو داسې بنکو، الله رب العزت د انسان د هدایت د پاره صرف هغه نظری هدایت باندې اتفاق نه کړي، بلکې د قرآن د پاره پریکټیکل د عمل د پاره محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د انسان په شکل باندې راولېږو چې دا انسانان عمل کوي، دوی بخپل ژوند تیری، دوی بخپل طریقه پیژني، هغه به د چا پیژني؟ هغه به د نبی علیہ الصلوۃ والسلام. وس په دې قرآن زندگی او عمل به څنګه وي؟ نو د نبی علیہ السلام زندگی ته به ګورو، ځکه د الله رب العزت لوی ډیر فضل او احسان انعام دی. د دې وجه چې علما وګوري، علما کرام وایي چې دا قرآن چې دی د دې دوه پهلوګانې دي. یو قرآن صامت قرآن دی او دویم قرآن ناقد دی، ناطق قرآن دی. یو چپ قرآن دی، یعنی قرآن خو چپ دی کنه خبرې خو نشي کولی، او د قرآن صامت مطلب هغه کتاب دی الله، او قرآن ناطق یعنی زنده قرآن پریکټیکلی هغه نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی. چلتا پھرتا قرآن هغه څوک دی؟ هغه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی.
خو بیا د دې دواړو د یو بل سره یو عجیبه تعلق دی او دا د دې اهمیت او له تعاریف نه بعد وسعت ته اشاره ده د قرآن مبارک یو حدیث دی د علی رضی الله تعالی عنه نه نقل له وای یو ځل جبریل امین هغه راغی نبی صلی الله علیه وسلم ته وای فرمایل چې په آخر وخت کې به فتنې ډېرې سیوا شي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل چې هغې فتنو حل به څه وي نبی علیه الصلاة والسلام د جبریل امین وی چې قرآن او حدیث نو هغه حدیث هغه ډیر اوږد دی په دې حدیث کې د قرآن کریم ډیر فضایل راغلي خو یو خبره پکې دا ده چې د قرآن ډیر عجایب دي هغه نه ختمیږي تاسو وګورئ کنه څومره مفسرین دي تفسیرونه لیکي په مخه مفسرین راځي په هره زمانه کې بس تفسیر د قرآن کریم لیکي او هغه عجایب خبرې پکې لیکي خو پوره نه کو ہر مفسر دی تفسیر ولگی نو پاخر کی راوڑی حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا وی حق خدا لے چی دی حق ادا نشو پس سمر پس دو تفسیرون دا قرآن کریم سوار لسنم سو کالو شو بس مفسرین رازی دا ہر زمانے ہر صدے کی لکل کئی بے قرآن کی پاخر کی سوئی حق دارے چی حق دری ادا نشو ذکر دا اللہ علم د انسان په خپل احاطه کې نشي راوسته دا داسې سمندر دی چې د دې حد نشته او څنګه چې د قرآن پاک عجایب نه ختمیږي نو د الله رب العزت هغه عملی قرآن د نبی علیہ السلام هغه عملی زندگی او سیرت هم داسې سیرت دی چې د هغې عجایب هم نه ختمیږي ډیر وسعت دی پکې او عجایب دی پکې سوارلس کال اوشول د نبی علیہ السلام په سیرت هم لیکل کیږي خو انتهایی نه ده معلومه او دا زنیم بلکې یو مستشرق وای مستشرق دیته وای چې هغه غیر مسلمه خو چې اسلام کې څه لیکل وي هغې ته مستشرق وای داغه مستشرق نوم دی علی سپرینگر هغه په دې مغازی باندې یو کتاب لیکل مغازی معنی ده یعنی د نبی علیہ السلام د جهادونو حالات د سیرت اولنۍ حصہ ابتدا نه شروع شوی ده او د سیرت اولنۍ حصہ دیته هم مغازی وای او د سیرت عجیبه حصہ د بخاری شریف کې ده کتاب المغازی دویم جلد کوم کتاب شروع کیږي او باغی د نبی علیہ السلام د جهادونو تذکری دي دغه مستشرق دغه کتاب لیکل او دغه په ابتدا کې واجبه خبر لیکل چې د نبی علیہ السلام د سیرت یو اعجاز دی چې سوار لسو کال اوشول خو خلق په لیکل کوي خدا ختم واله په نظر ناراضي او هر مسلمان دا خواهش دی چې زه د نبی علیہ السلام د ذات با برکت سره د هغه سنسا خدمت پیدا شي نو د دې وجې نه هر صاحب قلم چې کم سړی لیکل والله دا خواهش لري چې زه د سیرت او یا د سیرت نگارو په دې اوږد پیرس کې زما نوم هم شامل شي اگر چې آخره کې ولې نه وي څوارلس سوه کاله وشول خو په دې وجه لیکل کوي چې آیا زما دا نسبت د نبی علیہ السلام سره څه شي هغه یو ځای شي په دې لیکلو کې او تاسو به د دې نه څه لږه اندازه ولګي چې موږ اوس اقسام د سیرت وایو نو دا څه عجیبه سیرت دی د نبی علیہ السلام او د دې یو څو خصوصیات دي په هغې کې یو خصوصیت دا دی چې په دنیا کې چې څومره مذاهب دي څومره مذهبونه دي او د هغې بانیان یعنی مشران دا خبره کوي چې په دنیا کې واحد او تاریخی شخصیت محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم یو شخصیت دی چې د هغه تاریخی عجایب دی او تاریخی شخصیت دی
بل داسې تاریخي شخصیت په دنیا کې نشته، یعنی د هغه زندگی د تمام تاریخ موجود ده، د الف نواله تر یا پورې څومره زندگی د نبی علیه الصلاۃ والسلام ده هغه موجود ده د احادیثو په شکل کې په صحیح سند سره او دغه شانتي په صحیح تاریخ سره. هر سا پورا هر سیز هر پهلو دا صرف یو شخصیتو چې هغه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم و. هر یو شیز یې واضح دی. د دې په مقابله کې نور شخصیات راواخلي، د مذاهب بانیان، مشران او هغه خلک چې د هغوی منونکي وو، د هغوی تابعدارو، د هغوی سره تعلق ساتو، د هغې زندگی داسې واضح او پوره او کامله په تاریخ د حالاتو کې نشته چې څومره مذاهبونه تیر شوي، څومره دینونه تیر شوي، څومره مشران تیر شوي دي او د هغې لاندې خلک ول چې د هغوی منونکي وو، د هغوی هره خبره منله، بلکې د هغوی سره داسې د هغوی تاریخ نشته، حالات زندگی نشته چې ټوله به ټوله هغه موجود وي، بلکې سنه څه کموالی به وي، سنه څه کمزورۍ به وي، بلکې دا واحد شخصیت دی حضور اقدس صلی الله علیه وسلم چې ټوله زندگی په احادیثو کې او په تاریخ صحیح کې سره هغه موجود ده. تر دې پورې راشه وګوره چې تورات دی، انجیل دی، زبور دی، دا کتابونه دي او په دې کتابونو کې چې څومره مقدس شخصیات دي، یهود، نصارا، د هغې مقدس شخصیات او حالات د هغوی کتابونو نه، بلکې تاریخ د بعضې څیزونو سره خاموشه پاتې شوی، د هغې ذکر یې راسره اړو کړی نه دی، یا څه که لږ سرسري که ذکر یې کړی دی خو څه لږ سرسري ذکر یې کړی دی او هغه ذکر هم بیا تضاد شکار دی. څنګه تضاد شکار دی؟ د موسی علیه السلام باره کې، د ابراهیم علیه السلام باره کې تذکره، د عیسی علیه السلام باره کې تذکره ده، پوره تفصیل نشته ورسره، بلکې څه نه څه حصه یې راغستې د تاریخ هغه ذکر کړې ده خو هغه هم تضاد ده. یو ځای کې یو شانتي ده چې بل ځای وګورئ د هغې مقابله کې هغه خبره بل شانتي ذکر کړي، نو په دواړو کې څه شو؟ تضاد شو. هغه خبره مسلمه او کلکه مضبوطه خبره نه ده چې یو ځای کې یو خبره یو شان چې بل ځای د هغه ګورې هغه خبره بل شان، نو دې ته ویلی کېږي تضاد، یو شانتي وي او بل شانتي وي. بهرحال د سیرت وسعت دا ده چې د یو موضوع نه ده بلکې دا یو مستقل فن او علم نه جوړ شوي ده. د دې وجې نه علما کرام وایي چې په علومو کې چې د مسلمانانو باندې لازم دي هغه ضرور علوم دي چې دی به دغه زده کوي. یو علم د قرآن دی، یو علم د احادیثو دی، یو علم د فقه دی او یو علم د سیرت دی چې دا به دوی څه کوي؟ زده کوي به. او دا علم دی مستقل دا او دا یو داسې څه وړوکی فن نه دی او نه یو وړوکی موضوع ده، دا وسعت د علم دی او دا داسې لامتناهي سمندر او یو داسې بحر بیکنا چې بل طرف یې نه معلومیږي، داسې دریاب او سمندر دی چې سړی ورته حیران شي. د دې سیرت علم ته بلکې د نبی علیه السلام سیرت کې صرف دا د نبی علیه السلام سوانح عمري نه ده. تاسو کتلی وي که نه سوانح عمري پیژنئ؟ سوانح عمري دې ته وایي چې د یو سړي مختصر غونده کې حالات سړی راواخلي او بس دلته پیدا شي او دلته یې دومره تعلیم وکړو او دغلته کې پیدا شو بیا هغلته کې علم یې حاصل کړو بیا په دغه ځای کې وفات شو. دا سوانح عمري چې یو مختصر غونده کې خبره ذکر کړې. د نبی علیه السلام دا سیرت چې وګورئ دا سوانح عمري نه ده. بعض خلکو دا سوانح عمري ده بلکې دا سوانح عمري نه ده، بلکې دا سیرت د نبی علیه السلام یو مستقل تهذیب دی، تمدن دی، دا یو قوم دی، یو ملت دی، یو الهی پیغام آغاز دی، ارتفاع ده او د هغې انتها ده، یو اهم او دلچسپ او انتهایی مفید داستان دی. د نبی علیه السلام د سیرت د وجې نه یو بل مستشرق هم وایي
حالانکه په حقیقت کې هغه دشمن دی، په حقیقت کې سره دشمن دی، دوست نه دی، خو بس مجبور شي او وګوري نو هغه وایي چې د نبی علیه الصلاة والسلام د سیرت دا سلسله دا متناهي ده. او پدې کې یو سړی ځان لزی چې ما ته پدې کې ځای میلاو شي چې زه په هغه سیرت نګارو کې شمار شم، نو دا ډیره د باعث او د عزت او د شرافت خبره ده. بهرحال د سیرت دا وسعت د اقسامو نه هم معلومیږي. او بیا علما ذکر کوي چې سیرت دا په دوه قسمه ده، یو واقعاتی سیرت ده او ورته لوک سیرت هم وی په اردو کې، او دویم فقیاتی سیرت ده. واقعاتی سیرت دیته وی چې د عوامو په ژبه کې د نبی علیه الصلاة والسلام زندگی ژوند د ابتدا نه واخله تر وفات پورې دا تمام سوانح عمری دا بیان شي. نو په دې کې ډېر ګڼ کتابونه لیکل شوي دي، او موږ هم په دې سلسله وار درس کې به د هغې واقعاتي سیرت بیانو چې کم هغه واقعاتي سیرت دی. بیا دویم فقیاتی سیرت دی. د نبی علیه الصلاة والسلام د سیرت نه مختلف پهلوګانې راویستل دې د فقیاتی سیرت وی، او په دې باندې هم یو ګڼ شمېر کتابونه هغه مورخینو هغه لیکلي دي. اقسام د فقیاتی سیرت، د فقیاتی سیرت دا بیا په خپل منځ کې په اته قسمه دی. هغه اته قسمونه مختصر وای بیا بس کو. یو تعلیماتی سیرت دی. د نبی علیه الصلاة والسلام د سیرت نه چې د هغه علم تعلم چې خلکو ته یې څنګه نشر و اشاعت د دین کړو، او نبی علیه الصلاة والسلام یو څنګه معلم و چې انسانیت ته تعلیم څنګه طریقه باندې ورښودلی و، څنګه طریقې ورته ښودلی و، او د تعلیم کیفیت یې څه و، د هغې اسلوب څه و، هغه طریقه د تعلیمي څه وه. نو دې د تعلیمات سیرت وی روحانیات سیرت. د نبی علیه الصلاة والسلام د سیرت نه دا معلومول د نفس پاکوالی او تزکیه کول، اصول د اسلام، یعنی د نبی علیه السلام دا د نبی علیه السلام څنګه و، تربیت د نبی علیه الصلاة والسلام په کومه طریقه و، طریقه کارې څه و د هغې. نو چې ګوري د نبی علیه السلام زندگی، د نبی علیه الصلاة والسلام سیرت، په هغې کې انسان د دنیا داسې یو لمحه نشته، د دنیا داسې یو ساعت نشته چې ته د حضور اقدس صلی الله علیه وسلم د سیرت نه څه حاصل نه کړې او په هغې باندې خپل ژوند هغه تیر نه کړې او په هغې باندې خپله زندګي تیره نه کړې، بلکې په هره لمحه او په هره ګړۍ کې به ته د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د سیرت د حاصلولو ته محتاج یې، چې ته به هره ګړۍ او هر قدم کې د نبی علیه الصلاة والسلام د سیرت نه څه حاصل کې او په هغې باندې خپل ژوند تیره کړي. چې کله دې د هغې نه حاصلوالی وکړو او هغه دې راوستو، نو د انسان لپاره د کامیابۍ ذریعه ده. دغه شانتې ادبیاتي سیرت، د نبی علیه الصلاة والسلام خطبات چې کوم نبی علیه السلام وعظ نصیحتونه کړي، مکاتیب لیکلي کړي ول، خطوط کم خطونه لیکلي ول، د هغې زبان اسلوب څنګه و. نفسیاتي سیرت، نبی علیه السلام دعوت ورکړو، ارشادات یې فرمایلو د څه حکمتونو نه. نبی علیه السلام د مخاطب چې کم خلق به ورته موجود و، ناست به و، د هغوی نفسونو ته به یې کتل او د هغې په انداز کې به یې هغوی ته خبره کوله. دا د نبی علیه الصلاة والسلام طریقه وه. جغرافیات د سیرت، د نبی علیه الصلاة والسلام د سیرت بله چې زندګۍ چې کم مختلف علاقې کم مختلف ځایونو کې تذکرې شوي وي، خوا د هغه ځایونو ماحول څه و، هغه علاقې کم ځای وي، په کم ځای کې واقع
د هغه علاقو پیمایش څنګه و د هغې فاصلې څومره وه نو په دې باندې جدا کتابونه دي کلامیات سیرت یعنی کلام چې ورته وایي د سیرت نه دا پهلو راغستل علم الکلام عقاید د هغې تذکره په هغې کې وحي وه د وحي حقیقتو د وحي ضرورت ولې راتله ختم نبوت دغه شانتې معجزه دغه شانتې واقعه د معراج نو دا ټولې خبرې په دغې کې هم ذکر دي پوم نمبر فقیات سیرت چې د نبی علیه الصلاة والسلام سیرت د سیرت نه احکام څنګه راوستل په فقه د فقه مسائل څنګه راوستل سیاسیات سیرت د نبی علیه الصلاة والسلام سیاسی نظام چې په مدینه کې د مدینه ریاست قائم دا قیام څنګه و د هغې حالات څنګه و چې په مدینه کې کوم نظام قائم کړی و بیا هلته د هغې حالات څنګه و د هغې تذکرې څنګه وي کم اقدامات یې کړي نبی علیه الصلاة والسلام او د دې نظام یې څنګه چلو نو دا مختلف قسمه کتابونه دي او د مفتی ایاز دورانی صاحب داغه کتاب د ریاست مدینه د سیاست د ریاست سره تعلق دی نو هغه به دا ټول خبرې په تفصیل سره ذکر کړی دا موضوع او بیا دغه غرض او غایت او هر څه په تفصیل سره ذکر کړی دي نو به هر حال دا خو د نبی علیه الصلاة والسلام د سیرت د اهمیت او د هغې سره وسعت او د سیرت معنی وه په هغې باندې څه خبرې وشوې الله دې صحیح عمل توفیق راکړي آینده درس کې به انشاءالله بیا نور تفصیل اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه فی الآخرة حسنه وقنا عذاب النار الله